د رمضان مبارک روزه نیول فرض عین دي. بغیر د عذر شرعي نه قصدن عمدن د رمضان مبارک روزه خوړونکی انسان فاسق او فاجر دی او مرتکب د ګناه کبیره دی. دغه انسان چې قصدن عمدن د رمضان مبارک فرضي روزه خوري، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، بخاری شریف کتاب الصوم کې دا حدیث موجود دی چې دغه انسان چې باقی څومره عمر پاتې دی، لم يقض عنه صوم الدهر كله، چې دا ټول عمر خپل دا باقی روزه ونیسي، نو د رمضان مبارک دغه یوې روزه چې د قصدن عمدن خوړلې ده دغه ثواب نشي پوره کولی. او دغه انسان باندې بیا کفاره لازم ده او قضا هم لازم ده. نو کفاره به اوس د څنګه ورکي؟ نو د کفارې درې اقسام دي. اول نمبر قسم دا دی چې د غلام آزادي، او غلام آزادول چونکه په دې زمانه کې نشته دي، نو لہذا دویم صورت د کفارې د ورکولو هغه دا دی چې د باش 15 ورځې پر لپسې روزي نسی، په منځ کې با څه قضایي او وقفه نه کوي. که په منځ کې یو روزه قضا کړه یا وقفه پکې وکړه، بیا به د سره نسی 15 روزي به پر لپسې نسی، دا کفاره ده. او یو روزه چې کوم په د باندې قضا ده یو به سره او نسی، یو 15 روزي شو. او د کفارې چې کوم دریم قسم دی هغه دا دی چې د با 15 مسکینانو له 2 ټیمه طعام ورکوي. نو په دغه دریو قسمو کفارو کې به یو کفاره ادا کوي، لہذا د ذمہ به اله فارغي.